السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. نن چې په موضوع باندې کې ما خبره سکوي هغه میسوپر پورا ډیره ضروري چې کوم میژه میسوپر کسان څه دي ځکه چې هغې لایف سټایل داسې دی. اوس بله ورځ یو کس میسج راغلی و ویلې چې په دوبۍ شی په دا تېرې یوه دوې میاشتې شی کم چې میژه پښتونه ژڼي ښه ځوون وړکي وی چې 4-5 کسان د هارټ اټیک نه مړه شول. دا ډېر الارمینګ سچویشن دی چې ولې په ښه ځوون سړی چې 40-45 سال عمر یې وي یا هارټ اټیک نه دا رقم واخښوي. بس ډېر خلک مري واته خو څوک واته دا رغه نه کوي اډیټ چې وداره دغه مرګ څه وجه ده. یقیني هغې میسج زه داره الارم کړو چې په دا 2 میاشتې شی کم سے کم 4-5 کسان د هارټ اټیک نه مړه شول پښتانه دا ټول. هغې وجه څه ده چې میژه خلک لایف سټایل څه دی په بهر ملکونه شي چې میژه کې ورونه پنډېږي. الله د دې د حفاظت وکړو چې د خپل بال بچ د پورا 40 کسانو د پورا د ریزي ذریعه الله ګرځولي دي. اوس هغې صحت په ټوله نه ضروري ده چې د صحتي نه شوي اتر 20-25-30 کسان چې ورته نوسته دي پاکستان چې د ریپې ته چې پلونکایو په دوبۍ دی یا په سعودیا دی هغې د ریپې په وجه سره د زندګۍ چلیږي. اوس د خپل صحت نه بالکل لاپروا دي. کاس په میسج یې ډېر خوندور و چې میژه خلک عادت څه دی چې ویګا والا روشي دیرې ته د مرژه غوښه اور لاډمین تیکې اور کبابینا اور ورسره د څټه 2-3 پیپسي په شی وڅښي یعنی ټول هغه خواروک چې د زندګۍ د پورا لکه زهر دوره خطرناک دي هغه خواروک ډېر دی کوي. اور کوڅ څنګه خواروک وکړو ډایرکټ په مخ بیډ ته لوړ شي څملي هغه وړه خوب دی ګایزه بیا چک شي مزدیرې وي غریبونه. اوس خالي هغې خلک یې پوره دی. زه اوس پاکستان ته تللی و کم سے کم چې روغله اته یعنې تقریبا 4-5 کیلو ویټ مې زیات شوی و چې روغله هغه انټرمیټنټ ډایټ مې شري دی په 13 ګنټې ویګا د شپږې نه یې ریزې تر 12 بجې پورې زه یک یو شای نه خورم بغیر یې بنه یک یو شای نه څښو. اوس دا مې شري کړی دی چې څو پورې مې هغه 5 کیلو وزن مې لوس کړی نه وي انشاءالله ترا پورې نه پرېږده چې وزن وپازه خپل زوی ته روالو خالي هغې لږ وزن یې زیاتولی نه یعنې مو خپل محسوس کوله چې مو هارټ بیټ څه و زړه حرکت مې تیز شوی و بلډ پریشر مې چیک هغه لږ های شوی و تر نارمل نه په مان چې دا څه پریشانۍ جوړه شوه د مورکۍ انتقال مې شوی و پریشاني هوي سړي ته الله د دې مغفرت وکړو د ټولې ماندې. اور دا شیان چې والا ګاډ څه شي بیا کله په سفر شوي بیا انتهایی نقصان دی دا شی. یعنې اوس دغه ټریډ مل دی دا مو کړی دی په کور شي هر سړی دا کولی شي. دا د صحت خزانه ده چې لږ ریپې پاکستان ښه میلاویږي دا هر سړی کولی شي دا را په کومې ریپې چې تاسو په دوایې په بیمارۍ څه ورکوې هغه خالي په دا ټریډ مل باندې ورکستی په کور شي ایکشر دی د خپلې ښځونې د هغه د پوره سړي خو بهر ته وتی شي منډه والی شي یا ته بهر ته نن سوړه دی سیلې دو ډېره سخته اور وریږي زه کله چې داسې موسم وي زه بیا په کور شي خپل اکسرسایز کوم کنې اکثر زه بهر ته ووځم څه نه چوټې ورځ وي جمعې ورځ دو لمونځه تیاری کوي پانه مخکې زه خپل ورک آوټ کوو کم سے کم 10,000 سټپ څه دي زه پیرا کوو هر ورځ. اوس هغه ورسره ډایټ مې شیري دی خواروک شه مې وریژې غوړای اور چکین فرای شایان دي اور خوږه شایان دا مې بالکل بند کړي دي. ځکه چې په څوره واخښه زه د خپل ویټ لوس کولی شم. خالي وشولې مقصد مې څه دی چې دا شای دی چې په دا باندې تاسې په کور شي وخستی شي تاسې زاړونه په دا باندې غا کولی شي ورزش بغیر وتلی نه بهر ته په خپل کور شي په خپله کمره شي او انتهایی ضروري دی. اوس په دا شي سپیډ لیمټ ته یعنې شیري مې کړه دا سپیډ یې زه زیاتوو 2 کیلومیټر پر آور دی زیاتوه تقریبا 5-6 کیلومیټر فی घंटा رفتار ته چې ورسوم بس عادي زه بیا پابندی چې اوس سوره زه غا ویرو شی زور زه برداشت کولی شم. اوس مې غا ته ورسو 6 کیلومیټر فی آور بس په دغه رنګه ته خپل صحت څه دی انتهایی ضروري دی. مسله څه ده چې میژه خلک نو اوس مې د هغه والا ویډیو ته جوړه کړې وه چې په کور شي چې کوم ضروري ټیسټونه څه دي هغه کوې بس هغه ضروري ټیسټونه چلو اول خو د ریپې پې ولګېږي خو هغه لږ ریپې تو د لکاوې ریپې نه بچ کولی شي. مسله څه ده چې میژ خلک ترا پرې انتظار کوو چې بیماري یې څه نمله وي ترا پرې دا چیرې هو نه ورزش کوو نه د ځون ټیسټونه کوو نه د خیال سوتي د ځون پلیز د خپل صحت خیال وساتئ
وزن د ټوله بیمورۍ جړ دی. یعنې یوې څه خلک مسیجونه لري چې طاقت د ویر ته ولیکه چې زه کمزوره یې چې ښه غاټ شو. چې د خدای بنده څومره بختور یې چې تو ته هېڅ غا نشته چې څومره خواروک کې ته کولی شي. پلیز ووځئ کورې نه اکسرسایز وکړئ او په کور شئ د خپلې غا د پوره دا شی واخیستی شي.